مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرئیب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. زمون ضمیر نشتا، زمون ایمان نشتا، زمون دین نشتا، زمون مذہب نشتا. مونږ نه بغیرت قوم به په مخ د ځمکه نه وي، مونږ نه بے حیا قوم به په دنیا کې نه وي. تاسو وګورئ په دې ملک کې زمون ښځو سال جوړ کړی دی. تاسو ما پسې پراپیګنډه کوئ، ما پسې چې بجلیګر ملا ښځه چې ده هغه سر غوڅ کړی دی. زما ښځه خو بوډۍ ښځه ده، سپین سرې کا سر غوڅ کي نو څه پې خبره ستاسو د دې لنډرو کوه، ستاسو د لنډرې چې دي دا د مینا بازار او د کوچی بازار او د رمداس بازار لنډرې چې دي، خبره د دوی کوه. بیا د بجلیګر مولا یو سړی مال راغی وایي جی ستا په سر مې جنګ وکړو چې بجلیګر مولا لور چې دی په کالج کې سبق وایي. ما زما لور کچا دا ثابته کړه چې پهلی جمعات یې ویلی دی، پهلی جمعات، نو زه به ګیره کله کم په خره به سور شم. خبره ستاسو د لوڼو کوه د یونیورسټیو د کالجونو چې ملته نه میړه خوښ کړي او نکاح ورسره وتړي او روانه شي. والله کم پرېږدم. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی. دا مرگ خو یو ورځ ده. مولانا فضل الرحمان وی شریعت مسوده می پیش کړی دا قومي اسمبلی کې، مال په آرام کېنه. شریعت مسوده چې ستا قومي اسمبلی پاس کی، زه خو به بیا بې نظیرې ته بورکه په سر وم. هلکه چې دې ملک شرعي نظام راشي نو قرآني نظام به یې که نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. وقرنا قرار نہ دے، خود دی پکور کی کینی او د زمانه جاہلیت پشان ببار نہ گرزی، بلکہ خزب پکور کم پزور زور نگرزی چې د پړو आवाज چرته بار پر دې سړې وانوري. که زیارتونو تورشي الته یو حال دی، که چرچیانو تورشي الته یو حال دی، که د اولیاء مزاراتو تورشي دوپړه او باجی به په د پاسه ایخي او څه چل دی د دې بابا اورسته دبله او باجی د مړو د قبرونو د پاسه غږی. دا د پیښور خلک نه کوي. د دې پیښور نه دبلو باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه یو په بالا مانه تیری. سید حسن پیر تاریخ وګوره، دا په جهاد کې شهیدان شوي خلکو د پیښور خلکو دوپړه او باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه کړي. اره مرداری دلته شته، چکړالیان دي چې بهاولیان دي چې قادیانان دي چې یو غم دی. اوس یو بله ډله پکې پیدا کېدو والا د حزب الله ډله ورته وایي. د هغې بلا نوی رنګ درته په پېښور کې ښیمه، نوی رنګ. نو دې وجې نه عرض دا و عزیزانو چې شهید فعیل وزن دی، فعیل. او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته ځکه شهید وای چې د ساوتو په ټیم کې جنت ورته ملائکو مخامخ نیولی چې ستا سا وتل دی او په جنت کې دی دا ځای دی. دی خوا وګورئ ځواني مرګان شي. ای خدای دې دا سپینه ټوپۍ ووه. ما خو درته وی که نه چې دې قوم ته هسې ځان ستړی کړ. قسم په خدای دې دیوال ته ډولکی غږول. یاره که تاسو به د ندیم په یو خبره پوهیئ نو زه به د سړي زوی نه، یا به زما په یو خبره پوه شي. بس جلسې ته راغلي یو تماشه ده او ننداره ده. شیعګانو یو رنګ کې تماشه ده، های هوی تاسو ورته ولاړ یې تماشې کوئ، او زمونږ بل رنګ کې تماشه ده، ها کو جوړ دي، نور څه نشته. نو الله پاک دې توفیق راکړي.
عزیزانو کدا غواړي چې موږ د صحیح مسلمانان شو او اسلام سره د زموږ رابطه او تعلق پیدا شي، نو په ټوله دنیا کې یو ډله ده دې وخت کې چې هغه تبلیغي جماعت والا دي. الله دې توفیق درکړي چې هغې سره د ناستې شرف حاصل کړي. توفیق ده. هلکان وګوره، د سړي شکل، خبرې، رفت آمد، نشست و برخاست، دا ټول د یو مسلمان په شان شي. اوس زمونږ شکل، زمونږ خبرې، زمونږ ګرځېدل، زمونږ حرکات سکنات ټول د لوفرانو او د بدماشانو او د کنجرانو په شان. زمونږ ناسته وګوره، مازیګر کې د کابلۍ نه بار د سینما سره وګوره، مازیګر ټایم کې دلته کوچی بازار وګوره، مینا بازار وګوره، بالا ماڼۍ تراشه رامداس بازار وګوره، صدر تلارشه د معززینو د لنډرو تماشاو کا، لیډا په موټر کې ناستی او لیډۍ دکاندارانو باندې ګرځي، انګتې ورسره اچي. ادیرو ته ورشه، د معتبرو ښځې خپل خواهشات په صدر روډ پوره کوي، د غریبانو ښځې ورشه په زیارتونو کې قیامت جوړ کړی دی. دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی؟ د کم وطن مشران چې داسې وي چې په 50 لکه روپۍ باندې خرڅېږي، لعنت دی په هغه وطني، لعنت دی په هغه حکومتي، لعنت دی په هغه قوم. په داسې شرمېدلي ملک دی لعنت، په داسې شرمېدلي قوم دی لعنت چې د چا مشران نو نه د منډۍ غویی جوړي او د غویانو په شان خرڅي. بالا ماڼۍ کې خلک راشي، اوبه نشته جي، اوبه نشته، ما ډېر ښه دي، خدای دې په اوم اسمان کې در باندې بند. مونږ څه کار دی؟ زه هلته امیر پسې ورځئ، په کمیټۍ کې چې ناست دی لویه بلا ده، کونسلرانو پسې ورځئ، د ګڼکپان د چوړیانو نه په تنخوا کې کمیشن اخیستو والا دې ګڼکپانو پسې ګرځئ، ما ته څه وایي چې اوبه نشته. نو الله دې توفیق راکړي. عزیزانو یو خبره تاسو ته کوم، تاسو مونږ ځان ته مهذب قوم وایو، شریف قوم وایو، مونږ ځان ته شریفان وایو. هر کال په دې ځای کې چې جلسه وي نو ستاسو زمونږ منځ کې ټسه دي. زه درته وایم داسې ځئ او تاسو به د غویي غوندې دې خوا زور کوئ. واورئ، د شیعو جلسې ته، جلوس ته، مارکې ته که ورغلئ نو ستاسو دې د خدای په ذات قسمي، ټیک ده؟ اوچت کوئ لاس. که تاسو شیعو ته نږدې ورغلی نو ستاسو دې د خدای په ذات قسمي. په کم طرف به ځئ؟ تماشے به نه کوئ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.